أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية. دا سورة نساء آیات نمبر 3 پارا نمبر 4 رکو نمبر 12. آیات مبارکه کې د علماو مفسرینو د وینا مطابق دیم حکم ذکر کېږي په باره د یتیمانانو جنکو کې. مخکې آیات کریمه کې حکم اول ذکر شو په باره د یتیمانانو هلکانو کې هلکان، او د آیات کریمه کې حکم ذکر کېږي په باره د یتیمانانو جنکو کې. آیات کریمه کې دا فرمایي امام قرطبی رحمه الله او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر دور منصور دا شان د چدین او معارف القرآن او معارف ادریسی دا ټول مفسرینو تفسیر کبیر وغیرہ نقل کړي دي چې روایت نقل کړي. بیبي عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ایله یو کس راغی او دا غینه معلومات کو چې دا شانتي یو جینې ده یتیمه ده او د ولی په ولایت کې ده، یعنی دا غي یو ولی دی ترې دی مامای دی هر څوک شي او اجینه نور څوک نشته دی. اجینه مالدار هم ده، مال هم شته، پیسې نغد هم شته دی ولی سره پرتی او دا ولی وی چې زه دې سر نکاح کول غواړم، زوی سره نکاح زوی سره ورله نکاح کوم یا چې دې نو ترې وی زه خپل سره ورله نکاح کوم. خدا نکاح په دې شرط ور سره کوي چې یاره دی له به څه مهر نه متعین کوي نه مقرروي، او په دې کې دا ولی چې دې سره یو قسم ظلم کول غواړي او سوچ یې دا زمانه څوک تپوس والا نشته، زه په خپله په دې کې سیم مستقل بډانګې خیر زمانه څوک تپوس نه آیا دا نکاح جایز ده که نه. بیا عایشه فرمایل نه دا نکاح جایز ده، دا به نه کوي. ولی له پکار نه چې داسې کار وکړي، ځکه دې ظلم کوي، دې څه کوي ظلم کوي زیاتې کوي. له ده له پکار چې بل ځای کې دې رشته ولټوي خو د یتیمې جینۍ سره به دې نکاح په دې نیت باندې نه کوي، په دې نیت ته دا په نکاح سره خپل زوی دپاره او وراره دپاره هر چا دپاره به نه اخلي. که دا شرط پکې نه وي نیت صفاو او په دې نیت نکاح کې چې یتیمه ده په دې به لاس راشي زمونږه نګرانۍ کې به شي موږ سره خپله همدردي کوو، د دې چې کوم څه دي هغه به انشاءالله خپل میلاویږي نو بیا خو بهتره ده، بیا خو نور علی نور سونې په سوهاګه. لیکن دغه بله خبره چې دا به نه کوي. او دې سره سره د یو بلې خبرې د رسم جاهلیت رد هم وکړو. جاهلیت دوران کې د یتیمانانو جنکو او د یتیمانانو الکانو به د هغې د مال خوړلو نه به د خلکو ډېر زیات ځان ساته، و یاره دا غټ ظلم دی هغې له به ځان نه ورکړو، د یتیم د مال خوراک نه به ځان ساته. خو یو کار به ورسره غلط دا کو چې 4-5 زنانه په نکاح سره کړې وې 4 او په هغې باندې به ظلم کو ظلم به کړو. نو قرآن کریم هغې سره سره رد وکړو دغه بل جاهلیت د رسم چې ټیک د تاسو یو ځای کې انصاف کوئ، د یتیم د مال د خوراک نه ځان ساتئ لیکن بل طرف ته ظلم کوئ.
دا به نه کوي. ټیک ته څلور بیانو کې ټیک ته جایز دي، شریعت مطهره کې حکم کړی دی، الله کې حکم ورکړی دی انسان دې رسیدي شي، نان نفقه ورکول شي، خرچه رسول شي، لا سخپه باندې برابر دی، ارله حسره دی وته الیجبل دی، خیر دی ودی کی. لیکن ظلم زیاتې جور او پدې کې نه وي. کدا شي وي نو بیا فواحدتن، بیا تاسو لپاره یو کافی ده، فیکفی لکم واحدتن. دا دوه خبرې په آیت کریمه کې څه کوي؟ دا کوي او دا تیار ملغلری دي. تاسو اورئ کنه اوس دا په عربی کې کوي دلته ما تاسو کو. وان خفتم که یریږئ تاسو الله تقسطوا چې انصاف ونه کې تاسو فل یتامى په بار د یتیمانو چینکو کې، علاکانو چې لکه ته شامل دي، علاکانو کې بسنګ انصاف ونه کې دغه مال او وسکه خړپ کې یا غیله بداس غیر مناسب ځای کې نکاو کې دوه ته شامل. وان خفتم که یریږئ تاسو الله تقسطوا چې انصاف ونه کې تاسو فل یتامى په بار د یتیمانو چینکو کې چې فنکا سره واهلی او یاره پکې دا چې وسره انصاف ونه کې نسوک نفن کې هونه کاو کې ما طاب لكم ما هاغا طاب چې حلالي لكم تاسو فار من النساء د نور زنانونا، د نور زنانو نور سره نه کاو کا زکه دا د انسان په ذهن کې په تصور کې یو قسم حقیر ښکاری، دا یتیم اجینه دا حقیر ښکاری نو ولټا چې ظلم کې مثنا دو دو و ثلاث او درې دی و ربع څلور پر جایز دي. تاسو دا نکاح کولی شئ. یو فرقه دغه وایي هغه ناشنا دلیل وایي ګوره ورته وایي په شریعت کې اتلس ښځې جایز دي. څو؟ اتلس. او قرآن کې الله فرمایي چې تاسو اتلسو پورې څه کولی شئ؟ ښځې کولی شئ. څنګه؟ وایي مثنا دوه څلور وربع څلور وثلاث او درې نو څلور او درې شپږلس وربع څلور اتلس. صحیح دی کنه؟ دې ګنته کې تعداد دی کنه بار بار ذکر شوی، دو دوړې چار، دو دوړې چار، تین دوړې چی. او یو ګوره مثنا دوه څلور وثلاث درې او څلور شپږ اتلس او ربع څلور اتلس. بیا هم شل کړی نه ده. دا څه د کافر بچی حیران بش او دې ته نه ګوري چې دا عادت دی، دا څه دی عادت دی. ایک دوړه کنه دا تین شو سواله ایک دوړه تین او تین دوړې ایک دوړه تین راځي ایک دوړه ما غوړه په بس واکره سره اشته خو پکې د ماس دي کم دي یا خو به زیات شوی دی ځکه بل طرف روان شوی. مثنا دو و ثلاث او درې و ربع څلور نو ګوره جایز دي تاسو لپاره بالکل ټیک. خو د بد مرغه زموږ په معاشره کې دا یو ډېر لوی د عار خبره ګرځېدلې ده. صحیح ده که نه؟ سړی چې دی نو دویمه ښځه وکړي که نه نه خلکو یو دا څه چلو کو خو کفر وکړو. کفر دی زموږ په معاشره کې دویم واده څه دی؟ به عین کفر دی. مور او پلار ته او رشتہ دارو ته پته لګي زما د ازوی د ما وادم کړم دی او سره د اغه دی غلط ځکه ولجاویږي باغې څه دی راضی دی ولیکن په دوه ماده ولده څه دی راضی نه دی. کوی نشه په خبره باندې مور او پلار ته پته لګي معاشره کې خلکو ته پته لګي چې د ازوی غلط ځکه څه دی واده مې ولا کړم دی بیا بل ځکه نوال دی او باغې دی څه دی دی وسره ایګری دی او په دوه ماده نو سره خپل خزې ایګری ده انو سره د کور افراد ایګری دي هغه سره پیغه وسره نیسي. اگر چې غلط کار کوي که عذاب راغی دا وخت کې و انسان چې کله زنا کوي نو ایمان سیټ ته ودرېږي، ایمان ته نه سیټ ته ودرېږي او دیو چې کله دا بد پیلی کوي نو کدا وخت مرګ راغی به ایمان په دنیا نه دومره خطرناک کار په پدې وسره د معاشري افراد سي دغه بس الله دې راضي شي الله دې راضي شي. نه دا یو د لوی عار خبره ده. عرب چې دی دا عار نشماري بس خبره ختمه. زموږ معاشره کې طلاق وای دا سه بدل دا وخت سپین کوم څنګه چې دا غاښونه تک سپین په طلاق نه ورته قرآن وای نه بس کور جوړ نشو بس
یو بل سره ستو جدا کې اول خو بهتر دا ده چې کوشش وکړي چې لکه کور سم شي ابغض المباح عند الله الطلاق هغه مباح او جایز چیز چې الله په غوسه کیږي خو اساس چیز دی طلاق دی خطرناک چیز دی خو چې نه کیږي بس خبره ختم نه زمونږ د معاشره کې داخله پری د پلار کړه جینې ناشته خو طلاق نه ورکوي بیا هغه جون تبا او دیم دغه شاده شي نو دا الله دې راضي شي لکه او کو طلاق وشنو ويا دا هو طلاقي دلم ورته ورکو او دا بل خو طلاق دې سر څوک نه کانه کوي دا الله دې رحم وکړي د بے حیاي او د بدو لارو غټه لار یو د غم ده چې دا سیز وته د معاشره د عار شرم وته ټول لارې سړي ان شاء الله سميري عرب باندې الله دې رحم کړي بنیادی وجه پکې یو د غم ده اسد باب کوي د غلط لار صد باب کیږي بس خبره ختمي دعا او درې اوسه دور کې دین دا خمدار خپل جون تیری په هر حال دا وګړه موضوع د ټیم نشته فإن خفتم کو یریږي تاسو الله تعالی چې تاسو به انصافونه کې اوس سړی و چې وسلور فزې کو را جمع کوي او انصاف نه کوي دا څه هم نه کوي هر جایز هم نه هر جایز نه اوس انصاف نه کوي او چې دینو کار وته وره دا هم نه کوي انصاف کوتا کی وی او رسیدې شنه بیا هغه صورت کې یو کس هغه وا دوه دونه کړی نو وخت لري دا یو کور والا چې وفات شو هغه ته دومره پور انصاف کړو چې په کور کې دروازې هم لګولې وي په یو دروازه وخت کې لګول چې کوم وخت کې کور والا وفات شو لکه دا چې دروازه دا کور یو ده راشه دروازه دویمه کا د جنازه په دې باندې وته نو دې بلې دروازه شي بیا ځکه قیامت کې دا کیس دایر کی چې انصاف نه دی شوی اوله په دغه جنازه بیا په زما جنازه یې بیا بس کوبه دومره پورې هغه سوچ کړ به هر حال ا دنیا د رخصت شو غیر پر دروازه غشو جوړه شو نه وي بس په جنازه وته په دې نه ته جوړه کړ چې دغه ځان له دروازه شي مخکې رسوالي پکې را دي شي سیب چې دې دوه درو چې کله تر شو خو به ولید دا خزه وته وي چې کوم سره کور کې دا ها هغه پرې دروازه وسما په دروازه باندې به وباسي صحیح ده کړه هغه جنازه په کومه دروازه وستا پنوي او ما په دروازه باندې وباسي دا انصاف پته کوم ځکه صحیح الله درازي شي دا به کې جمله غب شپیه وا دا شي وي په هر حال لکه دا سفر از دغه خبره نه ده ولیکن صرف هغه انصاف پورې الله درازي شي فإن خفتم الله تعدلوا یو عالم هغه تو خځه کړي نه هغه وی چې کور ته اندواني رولم کنه یو ویلو بل اندوانه ورکم په ورځ به سوچ کو چې دا څه پته لیکي دا یو پکې دنه پیکی دا بل خوږي چې اندواني رولم وسوي دا یو په مزدي مکه بل په مزدي مکه دی ویني مغیله ورکو دی بلی دی بل ورکم دې ته انصاف صحیح دی الله دې فإن خفتم الله تعدلوا فإن خفتم يريږي تاسو الله تعدل چې تاسو به انصافونه کې نفواحدتن کافی ده بیا یو په دغه صورت کې بیا یو کافی ده او ما ملکت هغه چې مالکان شي وي دي ايمانکم فلاسون استاسو مراد نه وینځي دي بس بیا خو هغه سره خلاص جون هر لیول سره تیرېدل جایز دي بغیر د سنه بغیر احکامات الهیونه جایز دي وإذا حكم بزکه مرتب کو الله کریم فرمایي چې ماوي به خیر دی یو کې وإذا زکه چې ذالک ادنا الله تعولوا الله تجوروا وإذا زکه چې تاسو ظلم ولکې ظلم نفت اوله چې ظلم ګرځي الله رده خوخه ان الله لا يظلم ولا نفقل پچا باندې نه کوي او مسلمانان بندگان چې پچا ظلم کوي دیم دغه خوخه وذالک دا ادنا ډیر نږدې د الله تعالی چې تاسو ظلمونه کې دې دوه خبر راځي دا دوه خبر یو خبره مخکینه یتیم سره نکاح نه کې یتیم سره کته ظلم کې بین اقامه کو هر بل ځکه نه کوي ولی وذالک ادنا الله تعالی دا ډیر نږدې چې تاسو کې ظلمونه کې او دې بل سره لګي یو کوا خیر دې کې انصاف نشي کولای ولی وذالک ادنا الله تعالی پوښه په دې ځای باندې کنه یو به ذالک دا حکم ادنا ډیر نږدې دی
او ډیر لایق دی الله تعالی چې تاسو ظلمونه کې الله تجورو ظلمونه وان خفتم کو یریږي تاسو الله تو قصد چې انصافونه کې تاسو فل یتام فور یتیمانو جنکو کې نفن کې هو نکاح کې ما هغه چا سره طاب چې حلال وي لکم تاسو لپاره من النساء د بیبیانو زنانونه مسنا دو وثلاث او درې درې وربع صلور فإن خفتم کو یریږي تاسو الله تعدلوا چې انصافونه کې نفواحدتن بیا په دغه صورت کې یو جایز ده په تاسو باندې کافی ده یو او ما ملکت ایمانکم یا چې مالکان شوی دي خلاصونه تاسو په دې کې به انسان چې ظلم زکه چې د وینځي داس ترتیب چې هغه ایسر انسان د جون په هر موړ کې هر ترتیب سره چلی دی شي اوس وینځي نشته ذالک ادنى الله تعالی ذالک دا حکم د دې د پاره او شو ادنا ډیر لایق ذالک دا حکم ادنا ډیر نږدې دی او ډیر لایق دی الله تعالی تاسو به ظلمونه کې ورپسې آیات کریمه کې دی آیات کریمه کې رد وکړو چې د یتیمانو جنکو له تاسو مهرونه نه ورکو سر نکاح کوي دا کار بل کوي ورپسې آیات کریمه کې اوس مسله د مہر چیړي داس مہر نه دا سره مناسبت شو یا الله زموږ راضي شي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا الله زموږ راضي شي یا الله کړي ګناهونه معاف الله عندكم تر الله ساتي موږ سره مشران دي کشران او جوانان الله دې رجون کې مال خلق برکتونه واچي زندگی دراز فراخه کړي زموږ ټول حال باندې الله رحم وکړي موږ سره څومره مشران دي نوجوانان دي کشران الله دې راضي شي يتمناګان جائز بلد الله رسول الله حضرنا برابر څومره بیماران دي رب غل صحت کامله شفای کامله ول څومره بیماران دي غل صحت کامله شفای کامله څومره وفات شوی د الله قبرنا علی رحمت جنت به شو ګرځي الله د حرمینو کریمانو حفاظت فرمایي الله د بیت المقدس الله حفاظت فرمایي د اسلامي مراکز او خانقاګانو مدارس مساجد د الله حفاظت فرمایي زمونږ راضي شي الله د ټول اخرت خاتمه ایمان کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه